زما دا گزارش ټول مسلمانانو چې کوم خلک په مونږ اوري نو بس هغه نه دغه تعاون اپیل دی چې د مسجد سره ان شاء الله پورا خپل حصہ پکې واچي او دا مسجد الله پاک د آبادی په لحاظ سره آباد کی دغه به دغه ماشومان دلته راځي دلته به منځونه کیږي دلته به تلاوتونه کیږي دا غي اجرونه به کوم دی هغه ته ملاويږي. मतलब څوک ولا خخته والے څوک ولا سریه والے څوک ولا مطلب سیمټ والے چې څه پکې لګي په خپل لاس واخلې ځان خپل درجه بلند کړي. نو که تاسو له الله پاک وس درکړي وي د خپل حیثیت مطابق هر سړی پکې چنده واچي عمده وزن پکار راځي نه زموږ دلته بنگلې پکار راځي نه د ګاډي زموږ پکار راځي او نه د نمود نمایش پکار راځي کار هغه د الله درزه لپاره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو مینوالو زه حسین احمد او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل کیوبیک هوم. نن دلته راغلی ما ارباب روډ کې پیښور کې ولاړې ما چونکې موږ خو د خپل ځان دپاره د یوټیوب دپاره ډېرې ویډیوګانې کوو چې زموږ ویډیو ګورئ چې زموږ پې ریټینګ ښه شي او مطلب زموږ ویډیو ګوري نو موږ ته پې ریوینیو یعنې زموږ ارنینګ ښه کېږي. موږ نن خاص د الله د رضا لپاره راوتي یو. دلته دا جومات جوړېږي د الله کور دی او مدرسه ده. نو دا پېښور کې چې کوم دی دلته ارباب روډ کې ګلشن اقبال کې دولت آباد سره واقع دي چونکې دلته کورونه جوړ شوي دي او دې سره دا مدرسه اوس جوړېږي. په دې اړه موږ د کرام شاه مولوي صاحب نه معلومات اخلو چې دا تاسو کله دی شروعات کړي دي او دې کې د څه کمې دي او دا دونه کار چاو کو دا څنګه وشو دا ټول ډیټیل تاسو درکو د دې لپاره چې تاسو له الله پاک وس درکړي وي او تاسو د الله پر رضا او د الله د رضا لپاره مطلب جنت ګټل غواړي او ځان له هغه جن خسته کول غواړي او چا سره ښه کول غواړي نو دې جومات تاسو چندا چول شي او ثوابدارین حاصلول شي. موږ پر ځان د لپاره سره لګیا دي منډه وخی زیاته مې نه کړه او دا چلو شو هغه چلو نه شو شل مې نه کړه نو شل به هله شي چې موږ د الله د رضا لپاره د خپل زړه د اخلاصه په دې مدرسه کې چنده واچو او خپل حق پکې سره ادا کړو. تاسو ملاقات کوو د مولانا کرام شاه صاحب سره او د دې مدرسې باره کې پوره معلومات اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول نمک کې تاسو موږ ته خپل خوږ نوم وښایئ جی. زما نوم دی جی کرامت شاه. کرامت شاه صاحب حاجی ښه تاسو دلته د امامتۍ فرایض ورکوئ جی؟ بالکل جی دلته کې زه د مستقبل امام یم ځکه چې دا مسجد خو آباد نه دی فلحال جی جی خو دلته تقریبا دی وخت کې 3 منځونه دلته ادا کېږي ماسپښین مازدیګر او ماښام او دا 2 منځونه چې کم پاتې کېږي د هغې وجه دا چې دلته وسایل نشته مسجد کې. حاجي لاول خو تاسو موږ ته د دې جومات یعنې د دې آغاز چا کړی او دا سوچ تاسو څنګه پیدا شوی چې دې محله کې د جومات جوړ شي دا مدرسه جوړه شي؟ اصل کې جی دا خو دولت خان حاجي صاحب ورته وایي دا د هغې په نوم باندې هم د علاقه آباد ده. هغې تقریبا 2017 کې د دې مسجد چې د بنیاد کېښودو د ځمکې وقف کړه تقریبا 10.5 مرلې ځمکه نن سبا د دې قیمت تقریبا کروڑ نه بره دی د 10 مرلو نو هغه دونه غټه قرباني وکړه نو تقریبا 2017 کې دا وقف شوی وه اوس تقریبا داسې 3 میاشتې به کېږي چې د دې لنټر شوی دی. دا هم داسې یو 2 ملګري وو چې هغې د دې معلومات لاړه چې یاره دا مسجد خو اوسه پرون داسې ویان پروت دی ځمکه مسجد ته وقف شوی دی مسجد نشته نو الحمدلله بیا د هغې په تعاون سره دلته تقریبا 10 مرلو 10 بیسمنټ لنټر واچولی شو. اوس چې کوم حالاتو کې لنټر اچولی شوی دی د هغې نه پس پکې هېڅ کار نه دی شوی. د هغې وجه دا چې دلته د خلک غریبانان دي دومره وسایل ورسره شته نه هر ته ډېر مزدور کاره دی نو دې مسجد چې ډېره غټه خرچه پې کېږي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دا پاتې دی. دا بار مسافر روډم ګوري که نه او بار خلک هم ډېر ګوري نو هغې له الله پاک اوس ورکړي وي تاسو د هغې نه څه داسې ډیمانډ کوئ؟ بس زه دغه رونو ته چې کوم خلک مونږ ګوري مونږ به اوري زما هغې ته دغه یو عاجزانه درخواست دی چې انشاءالله دا مسجد دی یو ښه مصرف دی د خپل مال دلته راشي په خپل لاس باندې دلته خرچه وکړي دلته د پلیسترو ضرورت دی دې باندې به چې کوم دی بل چت خېږي دغه دیوالونه دغه کېږي بل چت به بیا چولی کېږي دغه مخامخ باترومونه دي دا هم همداسې پراته دي بعضو ملګرو اوس لږ ډېرې چاندې وي خو په هغې باندې خو نه کېږي نو مونږ وایو چې دا مسجد الله پاک آباد کړي د دغه رونو د وجې نه به انشاءالله د آبادېږي زمونږ دغه پښتانه دغه غیرتمند وروڼه دا د ایمان اهمه حصه ده چې سړی مسجد سره مینه وکړي محبت وکړي هغې کې خپله حصه واچوي نو دلته خو مطلب دا داسې حالت دی چې مسجد شته دی او خلک پکې چې کوم دی لکه هغه تعاون نه کوي چې کوم د مسجد سره تعاون کول پکار وي ځکه مسجد ډېر غټه خرچه دی وخت کې غواړي د مکمل لاندې نه ټیلونه شته نه ماربل شته نه چې کوم دی پلیسترون دغه حالات چې همداسې هر څه پراته دي نو دغه تاسو د ماشومان وینئ د ماشومان همداسې کولو چت باندې ناست دي دلته چې باران وشي نو بیا چې دی مونځونه نه کېږي ځکه امام صاحب بیا دلته نشي راتلی مونځونه ځکه چې دلته کې بیا لاندې تیخانې ته مو اوبه راغلي دغه 2 ځینې ورته پرېښي لاندې اوبه ځي او بره چت باندې مونځونه نشي کېدی نو د یخنۍ هم ډېر غټ تکلیف دی د ګرمۍ هم تکلیف دی نو چې کوم مسافر وروڼه مونږ ګوري نو هغې ته زموږ دغه ګزارش دی چې دې کې انشاءالله پوره مونږ سره تعاون وکړي دې کې خپله حصه واچوي او دلته کې صرف مونږ دغه اپیل کوو دغه ګزارش کوو چې دا مسجد الله آباد کړي زموږ د ټول دا سوچ دی محلې د ملګري مو ولاړ دي نو هغې
هغه تم زه درخواست کوم چې ان شاء الله دې لپاره پوره منډه وي مونږ هم بل پوره منډه وو د الله د رضا لپاره دا مسجد ان شاء الله بیا آبادیږي دا نه پس تاسو پکې خپل فون نمبر مو وایي کنه که تاسو سره ډایرکټ رابطه کول غواړي تاسو سره رابطه کوي زما جی د فون نمبر دی 0321 914 35 32 تاسو پکې خپل نوم وایي کرامت شاه زما نوم دی او زه د دې مسجد ان شاء الله د فیوچر امام ما نو زما د نمبر دی باندې واتساپ مولانا صاحب دا چې کوم موږ ته ځای ښکاري کنه جی جی دا پکې د اودسونو دی جی بالکل جی دا مخامخ د باترومان دی پکې خجی ښه او دلته چې کوم دی لکه دلته باندې کې لګي خجی ښه تاسو تم مینوالو خایو کنه خجی دا پکې مین هول دی دا مخامخ او دلته چې کوم دی دا ځای باترومونو لپاره دی ډکون د پارم پکې دوی دا کم چې څوک روډ یا څه دغه ماته دوی پکې دا روډي اچي پکې چې دا ډک شي او تاسو دا وینئ دی دا خاورې پکې پرتې دي دلته د چارندان دپاره چې کوم دی دا ځای جوړېږي به که نه دا هغه ځای دی دا هغه ځای دی دلته ټیک شو او دا د دې چې کوم دی بیسمنټ تیار دی ته مرکوزېږو او دا پکې لږ دوی ته ښایو جي جی دا موږ د دې بیسمنټ ته راکوشو تاسو ته د دې بیسمنټ ښایو کیمرامین صاحب که تاسو سره چت پکې وښیي چې صرف چته چول شوي دی او د دې پلستر هم پاتې دي د دې فینیشنګ پاتې دی دې کې ډېر زیات کار پاتې دی څو مرلې ځای دا تقریبا 10.5 مرلې ځای دی جی دا ټوټل 10.5 مرلې ځای دا چا وقف کړی تاسو دا بالکل 2017 کې چا وقف کړی دی حاجی ښه او بیا اوس تقریبا په دې باندې لنډر جی او 3 میاشتې مخکې وشو حاجی ښه داسې پروتو حاجی نو اوس چې کوم دی لنډر شوی دی نو بیا هغه حالات کې څه پراته دي ځکه چې و تاسو ښکاري دا سره بل چا رابطه نه کړی دی په خبر کې خوري مهي خطرات اوسېږي نه یاره خلک شتمن خلک اوسېږي په دې ارباب روډ کې په دې یونیورسټي روډ باندې بل چا رابطه نه کړی نه چې داسې چا رابطه نه کړې دا مسجد چې دی دا ډېر دننه دی که نه دا د ایرفورس دغه مخامخ ښار دلته کورونه شته خو کورونه ویله مزدورکاره خلک دي غریبانان دي حاجي ښه د هغې سره دومره وسایل نشته د هغې پکې خپل هغه د لاس خپې مزدوري پکې کوي نور چې دی داسې دغې نشته دی حاجي ښه السلام علیکم روزانه وعلیکم السلام څنګه حالې جناب خیر دی ټیک ټاک یې ستاسو نوم څه دی جی ما ګلرؤف نام دی د وزیرستان سره تعلق لرم حاجي ښه او تاسو کوم ځای کې مسافري کړې ده او ما بزوبې کې کړې دوبۍ کې مې کړې دو جی جی سعودیا کې مې کړې دو حاجي ماشاءالله تاسو خو بیا ډېر مسافر پیژنې که نه د دې جومات دپاره مدرسې دپاره لږ اپیل وکړې لږ خپلو هغه ملګرو ته خواست وکړې چې دې جومات کې لږ حصه واخلي او څه نه څه مرسته وکړي دې جومات کې بالکل ان شاء الله ول باندې دا موږ ارباب روډ کې پېښور کې دلته کور دی موږ کور سره د جماعت جوړیږي حاجي ښه موږ دا دوبۍ ابوظبي کې وزیرستان ډېر کسان دي حاجي ښه او دا مهرباني دا وکړو چې دا نه څه پیسې وي دا تر لاشي د موږ کور سره ټچ جماعت دی غار جماعت دی حاجي او دلته وقف شوی دی حاجي او ان شاء الله دا پیسې چې ولاسي دا نه موږ په لاس باندې خپل لګې دلته کې او تاسو به ګورئ په ثواب کار دی چې ټیک شو نه راهو او دا مرته و چې دا ویډیو شیر کړئ دغه ملګری به ګوري نو کم از کم د چپړ کې خبر هم راځي کنه د الله د کور د پاره بس نه صحیح سره لګي خامخا ان شاء الله نه موږ وزیرستان ولا ډیر الته دي او جی ان شاء الله کې ځکه چې ما خپل بار وخت تیر کړم ماته پته وزیرستان ولته ډیر زیات دي کنه ناغي ډیر خلک هم دي او ډیر په خو کارونو کې بڑ چر کوي سمخلي ځکه مې تاسو لږ پیغام اغوي دور کې یو دعوت ودور کې نه ان شاء الله یو اپیل ورته کوي ملګری دي خپل وزیرستان ډیر خلک الته کې دوبۍ ابوظبي کې خجي ان شاء الله دا ویډیو شو ګوري او د به ان شاء الله امید دي چې پیسې به طریقه جوړه کړو ان شاء الله اروا بلاګي ځ الله دې خوشاله کړي ډیر مهرباني آباد اوسئ السلام علیکم ډیر کورونه دي هغه خرابېږي خوري دي په دغه چې دې سره داسې یو کمره نشته داسې یو بل چت نشته چې هغه کې دا دې صفا سوتره دا ان شاء الله کیږي خو زموږ استادو په مرسته باندې به دا جومات ان شاء الله سره ترشي مدرسه به سره درسي لپزور دا ماشاءالله کاف با وای مخه کافتا دا کاف علي أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم مدرسې
ذمہ دار کس دی او قاری راج ولی صاحب سره ولاړ دي دینم پکې معلومات اخلو مطلب دوی ته فوراً د څه شي ضرورت دی آیا سیمنٹ ضرورت دی آیا خښتې ضرورت دی شګه ضرورت دی کنه ته پیسو ضرورت دی کنه نو د دې لپاره تاسو کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو ډېر مهرباني تاسو ټیم ډېر مهرباني تاسو راغلی ته کې او زموږ باره کې مطلب आवाज مو تاسو ډېر مهرباني نه جی دا خو زما فرض دی ولې چې زه خپل چینل د پاره خوش پورت شغه ما چې زموږ فیسبوک فالو کې او زموږ یوټیوب چینل دا کې ول چې باغې باندې 2 روپے ملاويږي په دې باندې موږ ته ان شاء الله جنت ملاويږي او موږ به ان شاء الله جنت ګټو تاسو ته اوس مطلب دا چې فورن څه شي پکار دی یاره جی دا خو د الله کور دی کنه جی جی او دنیا لپاره سړی چې کوم ډېر منډه تللی وي خدا چونکې د الله کور دی او څنګه کرامت مولانا چې کوم دی او فرمایل چې دلته کې اجر سات درې منځونه کېږي او چې کله باران وشي بیا د منځونو سره ترتیب دلته کې نه وي ځکه چې بیا ځای لونګي دلته کې ځای خراب وي نو بیا د منځونو چې کوم ترتیب نه وي او که څوک مطلب راتګ غواړي دلته کې نو زه ولې یو ځل بیا هم ایډرس ورکوم چې کله تاسو د ارباب پر سټاپ ته ورسئ نو د ګس طرف ته براتو چې دا بلال لین چې کوم دی بلال لین دې کې بسیده راشي گلشن اقبال چې کوم دی او بیا په گلشن اقبال کې چې کوم دی دولت خان پلاټ دا ځای دی او کوچانو چې کوم ته کوچانو موسی او زما عزتمندو که تاسو چې شک او شبهه به خپل راشي او دا مسجد وګورئ د الله کور دی سیمنټ لګي سریه لګي شګه لګي خښته لګي تاسو خپل واخلي او خپل پکې استعمال کوي زما عزتمندو ځکه چې دا د الله کور دی او د 2017 نه وقف دی چې چا وقف کړي دولت خان د تاکال اوسیدونکو دی الله پاک دې هغه اجر ورکړي تاسو پکې خپل نمبر وای کنه که داسې څوک چې هغه دیاړي کولی شي د لیبر کار د کولی شي او راځي فری تاسو سرکار کوي یا د یو ګلکار شي او یا پکې خپل طرف نه د الله درزه لپاره فری مطلب تاسو نه پیسې نه اخلم او هغه په کار کول غواړي یا پکې کارپنټر شي یا پکې مطلب ډبل چا کار راځي لوړ هم د سره رابطه کولی شي تاسو پکې خپل نمبر وای جی بالکل راتلی شي که ګلکار وي که مزدور وي که پینټر وي که هر مطلب داسې پیشه والی چې مسجد کې استعمالي اراده شي طریقارو کې الله بوله اجر ورکړي زه تاسو خپل نمبر وایم په دې باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ او کرامت مولانا چې کوم نمبر راته وي په هغې باندې کانټیکټ کولی شئ زما نمبر دی 03339331528 زما عزتمندو دا الله کور دی او دې کې چې کوم تر اوسه پورې منځونه شروع دي خو چونکې خلک ځکه نه راځي یو یخني ده او بل د اودسونو د چې کوم دی داسې ترتیب نشته تاسو که دا کیمرمین وښایي د اودسونو ځینې ورته وښایي دلته کې دا مخامخ چې کوم دا اودسونو ځینې زما عزتمندو دا چې کم از کم چې دا برابر شي یو خلک راځي او په سهولت سره اودس کوي او مونځ کوي نو الله به تاسو ته اجر درکړي د دې وینا مطلب دا دی چې دې کې بالکل د اودسونو ځای نشته نو موږ سره یو ټینکی شته چې موږ کم از کم چلو لوټې یا څه داسې نور څه استعمالو که نه او څوک راځي دې کې مطلب دا چې هر څه یو شیز کمی دی دا به انشاءالله موږ اتفاق سره راټولیږو به او دا به سر ترسو انشاءالله دا زموږ انشاءالله ایمان دی او دا زموږ یقین دی او دا به الله پاک په خپله دې ترتیب انشاءالله جوړوي ستاسو ډېره مهرباني راتګ جزاک الله نو جی ما ته خو بار مهرباني ځکه مې وایي چې دا زما فرض دي او زه وایم چې یار ما نه پکې داسې یو کار وشي چې د ثواب په نیت باندې زه راغلم او څنګه چې ما ته ورور ویل چې راشه دلته یو ویډیو ریکارډ کول دي زم مطلب ما خپل دکان کې بالکل کار سټاپ کړلو او راغلم چې څه پته لګي چا دعا قبول شي او الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي او موږ ډېر ګناهګار بنیادمان یو الله پاک تاسو سره مخ وکړي چې تاسو زموږ دا ویډیو وکتله او مخکې شیر کړئ ملګرو سره که تاسو خوښه شوي دا ویډیو او د ثواب په نیت شیر کړئ په دې نیت مې شیر کړی چې یا زما ته لایک میلو شي یا زما ته فالوورز میلو شي صرف خاص د الله د رضا لپاره ورسیز مسافر چې دي کنه هغه د ایته یو درخواست وکړي خجیخه نو زه خپل طرف نم د دیرونو بیګانو طرف نم د ورسیز پاکستانانو ته کم ځای کې تاسو اوسه الله پاک هم خوشاله ساته او الله پاک هم کامیاب لره موږ به دواګانې کوو خو تاسو مهرباني وکړئ تاسو الله پاک وس درکړي وي د خپل تنخانه که تاسو لګ پیسې بچت کې او د جمعات په جوړولو کې تاسو خپل حصہ واخلئ الله پاک بدل اجر درکړي نو مهرباني وکړئ چې دا زمونږ ورکوټیشن میسج تاسو په دې باندې غور او فکر وکړئ او دا د الله کور جوړیږي تاسو پکې مکمل برخه واخلئ الله پاک به تاسو له اجر درکړي جزاک الله خیر فی الدنیا ډېر مهرباني ملاوي کو بل ویډیو کې تر بل ویډیو پورې الله پاک خوشاله او بس ساته موږ خپل دواګانو کې ساته او خپل ډېر زیات خیال ساته السلام علیکم د الله پامان